چار یو کار کې دنه حکمتي دا یو حکمت دلته په طریقې د وحي سره الله ذکر ک چې څو ګړون پیدا کم جنت به ولا ورکو ځکه چې ټول کار د سترګو نه روان دي څه خراب کړو بد نظرۍ د انسان په زړه کې چې څونه خیالات پیدا کیږي د بد نظرۍ د وجې نه د انسان په ذهن کې چې څونه غلط سوچونه پیدا کیږي د بد نظرۍ د وجې نه انسان شهوات چې څونه انسان په غلطو کارونو مجبوره کوي د شهواتو د راپارولو اولنې اصل او جړ دا بد نظري ده بس یو سړی نظر نه لګي او هغه په دنیا باندې څه ویني نه بس هغه په زړه کې خیالات راځي نه د هغه په ذهن کې څه داسې افکار وي نه هغه بیا داسې اقدامات کوي چې دا کوم اقدامات کیږي دا ستاسو ما ویلو دا څونه قتلونه چې نن سبا کیږي د عشق او د معشوقې په نوم باندې یا د مینې محبت په نوم باندې دا ټول د سترګو د وجې نه رسول الله مبارک هغه 1400 کاله مخکې وفرمایل النظر سهم مسموم من سهام ابلیس الله پیغمبر فرمایي دا بند نظر دا د ابلیس د غشو نه هغه غشه ده چې دا په زهرو کې ککړ کې شوی ده اوس دا د زهرو دا غشه چې کله انسان په جسم کې لاړ شي نو که په اولنی گزار انسان مړوم نشي خو په دې کې دنه زهر وي نو هغه زخم جوړ کی هغه زخم بیا سرایت کوي ټول ځکه زهري زخم وي نو هغه بیا ټول جسم کې هغه زهر سرایت کوي او اخر به د هغه نمري رسول الله مبارک فرمایي چې دا د انسان په زړه ولګي نو که په اول نظر مالي ستا په زړه کې څه پیدا نشي خورورو دا تا خیالات پیدا کوي سوچونه پیدا زهر دی خوريږي ان تر دې پورې چې بس دا خبره لاړه چې موبایل وتا خبر وتا یارانه دوستانه تا او بیا دواړه ونیول شي او قتل شي دا نظر بد نظری ډیر بد شي دی الله فرمایي رسول الله مبارک وي الله رب العزت ما ته وي چې دا دواړه چا نه والم بس جنت ولا ورکو او دریم فرمایي ما ته الله رب العزت وي وفضل فی علم خیر من فضل فی عباده وي په علم کې زیادت د عبادت د زیادت نه غوړه دی یو سړی وي زه ډېر عبادت کوم نوافل کوم بل وي چې نه دا مطالعه کوم دا مطالعه کا ودا غوړه ده نو د علم زیادت دا غوړه دی د عبادت د زیادت نه و ملاک الدین الورع او د ټول دین اصل او خلاصه د تقوا ده بس دین دې ته نه ویل کېږي ډېر لوی معلومات یو کس لري یا ډېر لوی پوهه لري یا ډېر اوږده منځونه کوي دې ته دین نه دین ویل کېږي تقوا ته مختصر 2 رکعات موز خدا الله د یری نه دی کړی بس او کټوله شپه الله ته ولاړې خود یره پکې د الله نه وي هیڅ ضرورت نشته الله رب لک شانت علم 2-3 مسلې دې زده خو عمل دی په الله نه پیریږي بس او کنه د لویو کتابونو بار د بزان مل راوچت کړي خو چې د الله نه یره او تقوا نوي ته فرمای الملاک الدین الورع رواه البهقي في شعب الايمان وعن ابن عباس قال تدارس العلم ساعه من الليل خير من احياء استاسو لپاره وای درس التدریس د علم ساعه لک ساعت من الليل د شپې په حصہ کې خیر د غوره د من احیاء د ټول شپې د عبادت نه د خلق ولي وای د عالم خوب د عابد د عبادت نه غوره دي دا عالم خوب د عابد د عبادت نه غوره دی چې د شپې په صحیح حصہ کې د عالم د خپل تعلیم او تعلم سره تعلق ساتي صحیح حصہ تعلیم او تعلم کې تیر یعنی مطالعه کې تیر نو د شپې صحیح حصہ مطالعه کې بیا ود شي دا خوب د الله خوښ دی